په تیر لیکچر کې موږ د سایکالوجي تړون یا ریلیشنشپ د نورو ساینسز سره یا د سوشل ساینسز سره ښودلی و. د هغې سره سره موږ د سایکالوجي چې کوم ایریاز اف انویسټیګیشنز وو هغه ما هم ډسکس کړي وو. په ننني لیکچر کې به موږ د سایکالوجي چې کوم میجر ایریاز دي یا برانچز دي یا فیلډز دي د سایکالوجي دا به موږ نن ډسکس کوو. په هغې کې چې کله موږ د فیلډز نه مخکې پکار دا ده چې موږ دا وپېژنو چې دا سایکالوجي موږ څنګه په دوو اړخونو کې دا موږ تقسیمو. اولنی خو دا ده چې بیسیک سایکالوجي ده او بل زموږ سره اپلایډ سایکالوجي ده. نو بیسیک سایکالوجي څه ته وایي او اپلایډ سایکالوجي څه ته وایي؟ نو بیسیک سایکالوجي زموږ سره څه کوي؟ دا تیریز تا سره ټیسټ کوي. زموږ سره مختلفې تیریز وي، هغه په سایکالوجي کې به موږ مخکې وایو هم. نو هغه ستا سره ټیسټ کوي. د دغې په نتیجې سره یا په دې ټیسټ کولو سره دوی یو قسم له کنټریبیوشن کوي د سایکولوژیکل یا د سایکالوجي چې کوم نالج دی، کومه پوهه ده، دې ته دا یو کنټریبیوشن کوي. اپلایډ سایکالوجي څه کوي؟ دا خلک په ریل ورلډ سیټنګ کې یا موږ ورته ویلی شو په ریل انوایرمنټ کې دا په فیلډ کې دا سټډي کوي او د هغې په نتیجه سره څه کوي؟ تا ته را چې څومره مسلې وي د خلکو د هغې سلوشن درته درکوي. نو دې خو یو هغه مین ډسټنکشن موږ دلته کې د سایکالوجي وښودو چې کم خلک هغه په دې تھیریټیکل سایډ باندې کار کوي، د دې نالج په سایډ باندې کار کوي، او ځینې داسې سایکالوجسټ وي چې هغه په ریل ورلډ سیټنګ کې کار کوي او د خلکو د مسلو د حل کولو کوشش کوي. بیا د دې نه بعد چې په دې باندې تاسو به پوه شوي یئ، نو نیکسټ اوس موږ دلته راځو چې زموږ سره کم 5 میجر ایریاز دي یا فیلډز دي د سایکالوجي. زما سره چې کم دلته کې اولنی فیلډ ما د سایکالوجي لیکلی دی هغه بایو سایکالوجي ده. بایو سایکالوجي مونږ چې کم تاسو ما په دې باندې خبره کړې وه په سایکالوجي په ډیفینیشن کې چې کم د مایند او باډي چې کم فلسافیکل ډیبیټ دی چې آیا دا مایند او باډي سپریټ انټیټي دي، دا جدا شیزونه دي او که دا یو شیزونه دي، او دا اصل کې دا 16 سنچري چې کم د رین ډیکارټ چې کوم اپروچ و د ډوالزم او د دې سره سره د توماس هابس او د جان لاک ترمنځ چې کوم د فرقونه وو هغوی چې څنګه هر څه ته کتله، نو د توماس هابس او جان لاک چې کوم اپروچ و هغې ته مونیزم ویلو، او د رین ډیکارټ چې په 1600 کې کومه خبره کوله نو هغه وی چې دا دواړه بیل شیزونه دي، نو دې ته ډوالزم ویلو. بیا دا اصل کې بایو سایکالوجي د دغه فلسافیکل ډیبیټ نه انسپایر دی او په دغه کوېسچنز باندې یا دغه سوالونه دا اډرس کوي. نو بایو سایکالوجي څه کوي؟ دا ساینټیفیکلی سټډي کوي چې کوم بایولوجیکل انډرپیننګز دي د بیهیویر او د منټل پروسیسز. دیو چې کوم موږ د بایولوجي خبره کوو، د بایولوجیکل چې څومره زموږ سره په باډي کې که هغه برین دی که نروس سیسټم دی که نور هم څه د دې سره تړلي چې کوم ستا باډي کې هارمونل چینجز راځي او بیا منټل پروسیسز چې څومره څه د دې سره تړلي دي، نو دا اصل کې دغه د دغې اوریجن ګوري، دغه سټډي کوي. نو بیا پکې د دې کې اوس داسې مختلف په دې کې سب فیلډز هم دي چې مونږ ورته ویلی شو ایتالوجي. ایتالوجي څه سټډي کوي؟ هغه ریپټایلز سټډي کوي. ریپټایلز کې فش شو، نور داسې ریپټایلز چې کوم دي هغه په دې کې دوی سټډي کوي. بل د دې سره سره یو بل فیلډ دی، سب فیلډ دی د بایو سایکالوجي چې هغې ته مونږ کمپیریټیو سایکالوجي وایو. نو کمپیریټیو سایکالوجي دا د انیمل سپیسی او د سره د هیومن سپیسی د بیهیویر او د دې ترمنځ چې کوم دا کمپیریسن کوي او د دې په طریقې سره یا د دې په ترو باندې هیومن بیهیویر کوشش کوي چې انډرسټینډ کوي. د کمپیریټیو سایکالوجي دا چې د بایو سایکالوجي یو سب
فیلډ دی زموږ سره. بیا ایولوشنري سایکالوجي ده. نو څنګه چې موږ دلته کې بره خبره وکړه چې دوی بایولوژیکل انډرپیننګز یا بایولوژیکل اوریجنز ګوري د هیومن بیهیویر، نو داسې د هیومن بیهیویر ایولوشنري سایکالوجي چې زموږ کې کم د اګریشن دی یا الټریزم دی یا کم میټ سلیکشن دی، دا ټولو د دې هغه ایولوشن ګوري. نو دا په هغه ایولوشنري پرسپیکټیو ورته راځي چې انسان څنګه ایولو شوی دی. موږ که د هیومن ایولوشن ته وګورو یا بایولوژیکل ایولوشن ته وګورو، نو انسان خو د ډیرو مرحلو نه تیر شوی دی. نو دغه هر څه دیو ایولوشنري سایکالوجي دغه بیهیویرز چې کم دا کم ټریټس زموږ سره را ډیولپ شوي دي هغه دیو ګوري، او مین پکې اګریشن، الټریزم، میټ سلیکشن دا دې کې دیو سټډي کوي. دې کې اوس ځینې داسې هم ایریاز شته زموږ سره په بایو سایکالوجي کې یا سب فیلډ شته چې هغې ته موږ بیهیوریل جینیټکس وایو. نو هغوی څه کوي؟ هغوی پرسنالټي، انټیلیجنس او منټل ایلنس، آیا دا خو پیدایشي نه دي، دا خو بای برت باندې چاته نه دي میلاو. نو دغه هر څه په دې کې څوک انټرسټډ وي، هغه بیهیوریل جینیټکس والا په دې کې انټرسټډ وي. بیا نیکسټ مونږ راځو کلینیکل سایکالوجي ته. کلینیکل سایکالوجي دا زموږ سره د سایکالوجي یو فیلډ دی. دا څه کوي؟ دا څه سټډي کوي؟ دا ساینټیفیکلی سټډي کوي، ډایګنوز کوي او ټریټ کوي منټل ایلنس. مونږ په تیر لیکچر کې هم د منټل ایلنس خبره کړې وه، او ما دا خبرې کړې وې چې کم یو ایریا یا کم یو فیلډ چې کم دی هغه په منټل ایلنس باندې کار کوي یا په بیهیوریل ډس اډرز باندې کار کوي. زموږ سره مختلف بیهیوریل، ایموشنل، پرسنالټي ډس اډرز وي، او په دې باندې څوک کار کوي، دا څوک سټډي کوي، دا څوک د دې ډایګنوسس کوي، هغه زموږ سره کلینیکل سایکالوجسټ کوي. دوی په هاسپټلز کې، په سکولز کې، په کلینکس کې د نورو سایکاټریسټ سره یا داسې د نورو ایکسپرټس سره کار کوي، او په دغه طریقې سره د ډایګنوزز هم کوي، د خلکو چې څومره انزایټیز یا څه ډس اډرز وي د هغې د حل کولو کوشش کوي، د هغې د ټریټمنټ کولو کوشش کوي. نو دیو څه طریقې استعمالوي؟ نو زیاتره دیو انټرویوز، د دیو چې کوم ټولز دي هغه انټرویوز وي یا ټیسټ وي. که تاسو د سیګمنډ فرایډ نوم اورېدلی، نو هغه د سایکو انالیسیس خبره کړې ده، یا چې کوم سایکو تھراپیز دي په دې طریقې سره چې کوم ستا انکانشس یا ستا پاس چې کوم ایکسپیرینسز تیر وي، کم یری وي، کم کنفلیکټس وي، نو دغه هر څه هغه تا اوري، هغه انټرپریټیشن کوي، په دې طریقې سره ستا تره ټریټمنټ یا ستا یو تھراپي کوي چې ستا چې کوم څومره انزایټیز دي چې په دې طریقې سره هغه ختمې کړي. نو په دغه ډایګنوزس کې ډپریشن راځي، انزایټي ډس اډرز راځي، سکیزوپرینیا ورته مونږ وایو، دا هم یو منټل ایلنس دی. مختلفې چې څومره منټل ایلنسز وي دا په دې کې راځي. او زیاتره کلینیکل سایکالوجسټ د نورو میډیکل پروفیشنل سره یو ځای کار کوي، او په دې کې خاص کره د سایکاټریسټ سره دیو کار کوي. دیو خو چې کوم مونږ وایو ډرګ پرسکرپشن خو دیو نه کوي، خو دا چې کوم سایکو تھراپیز وي دا کلینیکل سایکالوجسټ کوي. بیا مونږ راځو دریم میجر ایریا یا فیلډ د سایکالوجي ته. هغې ته مونږ څه وایو؟ هغې ته کګنیټیو سایکالوجي وایو. نو کګنیټیو سایکالوجي څه کوي؟ د کم کوېسچن دي یا کم سوالونو سره د دې کار وي، او یا دا کومه ایریا انویسټیګیټ کوي. نو هغه ایکسپیرینسز دي، یا زمونږ په دماغو کې څنګه دا مختلف امیجز جوړیږي، دا سټور کیږي، دا هر څنګه زمونږ میموریز دا زمونږ په برینز کې سټور کیږي، او څنګه مونږ مختلفې مسلې حل کوو، کمې مسلې مونږ ګڼو چې دا مونږ ته ګرانې دي، دا ټولې خبرې. بل د دې سره سره لینګویج، آیا لینګویج دا
سکه ستا چې کم تھینکینګ دی دا خو لیمیټ کوي نه. یا تاسو به کتلی په ځینې ټایم کې تاسو ته دومره ګراني چې تاسو دا نشئ کولی چې تاسو په هغه څه شي باندې خبره وکئ. ښه بس تاسو خپله مورنۍ ژبه به یا به یو بله ژبه وي خو تاسو ته ګرانه وي چې تاسو پکې ایکسپریشن وکئ. نو دا لینګویسټک چې کم کوورجن دی دا د کم ځای نه راځي. نو دا ستا تاټس ستا چې کم وی اف تھینکینګ دی دا ستا سره لیمیټ کوي. نو دا هر څه دا کګنیټیو سایکالوجي والا دا سټډي کوي. او مونږ څنګه چې کوم انفارمیشن دی هغه اخلو اکوایر کو هغه بیا پروسس کو او بیا د دې سره سره د هغې یوټیلایزیشن کو. نو دې پروسس ته مونږ کګنیشن هم وایو. کګنیشن دغه دی چې د آرټ اف نوینګ. نو چې کله مونږ څه وینو د هغې آیډنټیفیکیشن او دا ټول منټل پروسس چې کوم د دې سره تړلی دی نو هغه د دې سره دی. بل د میموري چې کله مونږ خبره کوو نو کله چې د ډیجیټل کمپیوټرز راغله د کمپیوټر چې به څنګه دا پروسیسز کو انفارمیشن پروسیسز به کو نو د سایکالوجسټو هم دا ګڼله چې څنګه مونږ ته انفارمیشن مونږ هم د کمپیوټرز په شان پروسس کو او دی یو لینیر د میموري ماډل هم ورکړی نو هغه ما دلته کې لیکلی دی چې څنګه تا ته راول انفارمیشن راشي د دغې انفارمیشن سره دا راول ستا سنسري میموري ته راشي په ترو سنسس ته دا واخلي نو هغه سنسري میموري ته راشي چې ته پې کله بیا هغې ته اټینشن ورکې نو د هغې نه بعد دا بیا ورکینګ میموري ته راشي بیا د دې چې کله انکوډینګ وشي ته د دې ریهرسل وشي د دې ریپیټیشن وشي نو دا بیا څه کېږي دا لانګ ټرم میموري ته ځي نو دغه شان دا پروسس بیا ریپیټ کېږي ستا دا سره دا په برین کې دغه نالج دا هر څه سټور وي ته چې کله د څه حوالې سره سوچ کې یا تا څه په څه انفارمیشن تا ته پکار وي نو هغه ته بیا په دغه منټل پروسیسز یا د کګنیشن د دې پروسس په ترو باندې هغه ته راوباسي نو دا پروسس داسې ریپیټ کیږي خو اوسني چې کم که تاسو کتلي زموږ سره چې کمې نوې کمپیوټرز راغلي دي نو هغه خو اوس تش په دې لینیر ماډل باندې کار نه کوي هغه خو پیرللی مختلف کارونه په یو ځای سره کوي نو دا خو ما یو سمپل ماډل درته وویلو خو د دې نه نور داسې ماډلز دي چې هغه اوس د دغې پیرلل چې کم په یو ځای باندې مختلف پروسیسز رواني ستا په برین کې نو دغه هر څه بیا اوس نوي چې کوم زموږ سره ماډل دي د میموري هغه دا ایکسپلین کوي که تاسو کتلي موږ په خپله په یو ټایم باندې 3-4 کارونه په یو ځای کوو موږ ګاډي کې چې کله روان یو نو په ګاډی هم چلو ډرایوینګ هم کوو په موبایل هم ورسره لګیا یو سانګز هم اورو نو دا هر څه کېږي دا خو اوس ملټي ټاسکینګ غونته کې خبره شوه نو دا اوس په دغې میموري او دا هر څه نو دا اوس دا خبرې لږې ډېرې چیلنج شوي دي ښه د په دې باندې چې تاسو په کګنیټیو سایکالوجي باندې به پوه شئ چې دا د کومه ایریا ده یا د څه سره د دې تعلق دی نو نیکسټ مونږ خپل څلورم فیلډ ته د سایکالوجي راځو چې هغې ته مونږ ډیولپمنټل سایکالوجي وایو نو ډیولپمنټل سایکالوجي په څه باندې فوکس کوي دا چې کوم ستا د ژوند یا د ایج سره د عمر سره چې کم ستا کې دا چینجز راځي کله چې ماشوم پیدا شي او بیا هغه رو د انفنسي نه چایلډهوډ ته راځي د چایلډهوډ نه بیا پیوبرټي ته رسي پیوبرټي ایډلهوډ هم ورته مونږ وایو بیا رو اولډ ایج ته نو دې مرحلو نه اخرنی چې کوم زموږ سره پروسس دی نو هغه ډیت دی یا ډاینګ دی نو دا ټول پروسسز څوک سټډي کوي دا ډیولپمنټل سایکالوجي والا سټډي کوي او دا چې کوم ستا په باډي کې چې کوم دا فزیکل انټلیکچوال او سوشل چې څومره ستا ډیولپمنټ کیږي نو دا څوک سټډي کوي دا ډیولپمنټل سایکالوجي والا سټډي کوي څوک چې په دې کې بیا په چلډرن باندې زیات تر فوکس کوي نو هغې ته بیا مونږ چایلډ سایکالوجسټ وایو او چلډرن هغه دیو سټډي کوي نو ډیولپمنټل سایکالوجي د دې کوېسچن سره زیاتره په دې باندې دیو بحث کوي چې آیا دا چې کوم زمونږ څومره بیهیویرز دي او دا هر څه چې مونږ دا مونږ ته نیچرلی بای برت میلاو دي دا مونږ انهرنټ کړي دي او که نه دا مونږ په
دا مونږ تھرو لرننګ یا چې کله مونږ غټیږو سوشلایزیشن انوایرمنټ نه دا مونږ زده کوو. نو دغه ټولې خبرې بیا مونږ د نیچر او نرچر ډیبیټ ته ځو چې د نیچر خبره کوي، د بایولوژي خبره کوي او د نرچر دغه دی چې تھرو سوشلایزیشن خبره کوي. زمونږ سره خو چې زیاتره یا سوسیولوجست مونږ یاد کو نو دیو خو زیاتر په د نرچر باندې ډېر سیوا فوکس وي، خو څنګه چې نیچر هم هغه عمره ضروري دی د هغې سره سره ورسره نرچر هم ضروري دی. په دې باندې بیا ډېر ایکسپریمنټس شوي دي چې دا یې کتلي دي چې نیچر او نرچر څومره ضروري دی. هغې په ډیټیلز کې زه نه ځم. نیکسټ په راځو خپل اخرنی چې کوم برانچ دی یا فیلډ دی هغه سوشل سایکالوجي ده. سوشل سایکالوجي زیاتره چې زموږ سره څومره سوسیولوجست دي یا انتروپولوجست دي هغوی زیاتر په دې ایریا باندې ډېر سیوا فوکس وي او دا د معاشرې سره یا د ټولنې کې د خلکو د انډرسټینډینګ دپاره دا ډېره ضروري وي. نو سوشل سایکالوجي څه سټډي کوي؟ دا یو ساینټیفیکلی دا هم څه سټډي کوي؟ دا زموږ سره هاو پیپل تھنک فیل and behave in social context یا سچویشن. مونږ په مختلفو کانټیکسټ کې څنګه سوچ کوو، څنګه مونږ رویې ساتو، څنګه بیهیو ساتو او د دې سره سره زمونږ څنګه څه محسوسو. ته چې کله په داسې یو ځای کې یې یا داسې چې غم وي نو هلته کې ستا څنګه فیلینګز وي. ته که چېرته کې په ښادۍ کې، په واده کې یا په پارټۍ کې په هغې کې ستا څنګه فیلینګ وي. بیا چې ته کله یوازې نو څنګه ستا فیلینګز یا ستا تھنکینګ یا ستا سوچ دا هر څه څنګه وي. خو چې ته کله بیا په یو ګروپ کې وي نو هغه کې څنګه وي. نو دا هر څه ستا په بیهیویر باندې، ستا په پرسنالټي باندې دا اثر انداز کوي. بله دا خبره چې مونږ په دې کې د خلکو مونږ هغه امپریشن فارمیشن څنګه کوو، خلکو ته مونږ په کم نظر سره ګورو. بیا د دې سره سره مونږ څنګه خلک پرزویټ کوو په څه شي باندې، هغه پویول، هغه رضا کول. نو هغې ته مونږ پرزویشن وایو. هغه مونږ بیا څنګه کوو، څنګه مطلب هو سیز وټ ټو هوم اینډ آن وټ ایپیک. د دې دپاره بیا خپل میډیم دی، څوک خبره کوي په کم میډیم سره کوي او ته به بیا د خلکو سوچ بیلیفس په څنګه بدلې او یا آیا ولې چې کله مونږ سره کنټریډکټري تاټس راشي نو مونږ هغه ولې نه ایکسپټ کوو. ولې زمونږ هغه ډېر یو سټابن یا ډېر د ضد یو په ضد باندې زمونږ ریاکشن راځي. نو دغه ریزسټنس یا د اوبیډینس چې کمې خبرې دي دا د دې سره راځي. بل بیا مونږ ګروپ سټیریوټایپ څنګه جوړو. که تاسو کتلي په دې باندې ما مخکې هم خبرې کړې دي چې نیګیټیو او پازیټیو سټیریوټایپس وي. مونږ داسې وایو که نه، مونږ ته ویلی کېږي چې پښتانه ډېر تکړه دي، بهادر دي، داسې دي داسې دي. نو که د دې دا اوس دا خو یو سټیریوټایپ دی، خو پازیټیو سټیریوټایپ دی. خو په بل طرف ته چې نیګیټیو سټیریوټایپس ته وګورو نو هغه بیا مونږ خلک وایي چې دا جګړې کوي او دیو کې نورې ډېرې غټې مسلې دي، د دیو چې کم دی نو د ټیرریزم سره د دیو دا خبرې تړي، داسې یو امیج ورسره ښودلی کېږي. نو دا هر څه خبرې بیا ستا سره په نیګیټیو سټیریوټایپس کې راځي. خو دا خبرې مونږ چې کم دا پازیټیو سټیریوټایپس دي دا مونږ بیا انټرنلایز کوو. دغه انټرنلایزیشن زمونږ سره بیا زمونږ په ریویو کې راښکاره کېږي او هغه بیا مخې ته راځي. نو دا هر څه ګروپ سټیریوټایپس یا بیا د خلکو حوالې سره چې کم ستا تعصبات پروجډسز ورته وایو نو کم نیګیټیو ویوز ته د خلکو حوالې سره لري نو دغه هم سوشل سایکالوجست چې کم دی نو سټډي کوي. د دې نه علاوه چې کم زمونږ خلکو طرف ته دا کم اټریکشن وي، فزیکل اټریکشن، لو شو، انټیمیسي شوه، اګریشن شو او نور داسې په دې سره تړلي چې کوم کلچرل انفلوئنسز وي دا ټول هر څه د سوشل سایکالوجي د چترۍ د لاندې دا مونږ وایو، دا مونږ سټډي کوو. امید لرم چې په دې برانچز باندې به تاسو پوه شوي یئ او د دې چې کوم میجر فیلډز دي په دې به تاسو به اوس خبره کولی شئ. که ستاسو څه کوېسچن وي یا تاسو په کوم ځای کې پوه شوي نه نو زما نه تاسو په کمنټ کې تاسو تپوس کولی شئ. په نیکسټ ویډیو کې هغه تاسو ته ایکسپلین کولی شم، د هغې جواب زه تاسو ته درکولی شم. ډېره مننه.